هارون الرشید بادشاہ دی صاحب هارون الرشید او د خضر زبیده او ډیره نیکه خضر او د دواړو خزو خاون یو بل سره انتهایی خوشگوار تعلقات دي. نو د خزې سره په شپې غپ شپ لګاو نو د خزې سره به ډېره ازادي نه کېده. قانون دی خزو سره به په طریقه ژوند تېری مدرسة البنات والا کسانو تم چې زنانو سره په طریقه ژوند تېری او تاسو تم نه به ډېره ازادي کې. ولې ښځه خو نبي علیه السلام ناقص العقل او ناقص الدین ورته ویلی دی. عقل او دین ناقص دي نو که ازادۍ ته دې راوسته بیا به ورسره ژوند تېر نه کې ازادي به نه کې او داسې تندې به هم ورته نه راتریو کې په محبت به ورسره خپل ژوند تېری. ښکلی جان چې ډېر ازادي دې وکړم د کار ځان له وکړ او چې ډېر دې د ځان نه سوړ باچا جوړ کړه که سوړ باچا نو هم دې ژوند ګران دی او ژوند دوه یاران یو بل سره ناست وو بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي ماړه سم ښکلې تقریر به یې کوو یاره داسې ترسکونې خبرې به یې کولې ترسکونې داسې ده که نه ده خبرې به د هر چا یو خپل مزاجي که نه یار ګل سره چې ازغیل هم خوند نه کوي ټکونه به یې ورکول خلکو له. نو دوه یاران ناستو نه یو وایي چې زما خو ښځه داسې ما نه یېرېږي چې کور ته ننوځم که نه نو سترګې ښکته کړي. بل وایي والله مونږ خو ته ګازر هم نه ښکارو مونږ چې ورشو سترګې را باندې راوباسي. وایي دا تا هغه فارموله نه استعمال کړی چې کومه ما استعمال کړه. وایي څه فارموله ده؟ وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې چې ورغلم نو کوتک مې راواغېست نو پیشو مې نه واله غاړې مورګې مې والې او پیشو ټوپونه وال لاګاره مې پیشو له لاره ورکړه ووته. بس ښځه اقه یېرېدلې چې سړی غوسهناک دی اوس هم یېرېږي. نو د بل یارم د شپې پیشو یوړه او کوټه کې بنده کړه او چې څنګه ورننه وت چوکۍ ته یې ګوتې کړې اوس پیشو یو خوا ټوپونه و دې چغې راوباسي بل خوا ښځه ورته په ارام کښېنه د پیشو د والو شپه دې تېره ده مونږ پېژندلې اشنا. نو ښځو سره به ازادي به نه کې بس دا د شریعت مسله درته وی ښځو سره ازادي به بالکل نه کوي او ښځه دې خاوند سره ازادي نه کوي د خاوند به قدر کوي عزت او احترام به کوي ازادي به دواړه یو بل سره نه کوي او ډېر هسې پرش مرش به کوي. ګورې پرش پېژنې که دا چې بعد ګوره مار چې پرش مرش کوي که نه نو خلک ته یېرېږي او چې بنده چک ورکړي څوک یې مړ کړي ختم شي خو دا هریو دي نو پرش مرش به کوي او ډېر به ازادي هم نه کوي او په طریقه به ژوند تېری. اړه به ګټې د ښځې په څه به ګټې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرما دی عایشه بیبي سره جام دی وبس کی حضور پاک ورته فرمایي وی عایشه چې تو بوس کې باقی مال راوړه الله رسول قربان مخکې به تاسو کې بیا به زه څکم. وی نه عایشه جام ستا لاس کې ته زمانه زیاته تګې ته مخکې اوس که زه به بیا وڅکم. رښتیا ووایي زموږ نه به ښځه مخکې وبوس کی هوایه که نه څکې شي نه سوال نه پیدا کړي چې ته ښځې ته وې اوبه هغې سره لاس کړي او هغې ورېږه زه څکم بیا دروړم ماشاءالله هیڅ څښا شونډې دې نیولې مردارې ته د ما مور شوې مخکې وبس کې څه چل شو ښځه کې څه چل دی ښځه ستا خدمت نه کوي د ښځې خیال به ساتې په دې ورته ګډلې کېږي چې عایشې بیبي اوبه وڅکلې رسول الله مبارک له جام راوړو نو حضور پاک ته تاسو کوي عائشه شونډې دې په کم ځای پرته وي وی دا الله رسول په دغه ځای پرته وي قسم دې د دواړو جهان مبارک سردار د عائشه بیبي د شونډو په دې خپل شونډې کې خو دې او به اوس کړي. انسان کا دل زړه په دې وګټه دل जीतना चाहते हो तो इसी तरीके से दिल जीतो वालों बांधे ना मार पिटाई से किसी की दिल नहीं जीत सकते लो पसे गटे आया पर मोहब्बत रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली वे तासो के खसड़े सोकते खसड़े چې خپل کور خدي بچو سره خي او زه پتا سو ټولو کې د خدو بچو سره خي خپل جون مې بي سره تیرې ازادي باندې کې ډېر ازادي او داسې بم نه کې چې کور ترانه نه وځي نو بر ازماري د بریتو نیولي داسې بم نه کې انبساط هډر نه خپل جون خدي سره سلام السلام علیکم ورحمت الله ما یو ځلوینو ماته یو سړی په تقریر کې خلک په خزه به اوس مونږ سلام اچو مې ورته انده ورسه سلام بناچه
اے قسم دی او ځل مې په ترجمه کې وې مې تاسو چې جنت ته تاسو له خدای پاک خوریم درکې او د خپل بیبيانې بم د سره والله یو سړی له आवाज راکړه زما ډېر ښه دوست دی نیک سړی دی ما ته وی مولوي صاحب دا بلاګانو نه بال تب نه خلاصېږو مې دا بال ته بلاګانې نه دا به د جنت د حورو سردارانی وي دا به د جنت د حورو سردارانی وي څنګه په خوشاله شوي